بسم الله الرحمن الرحیم. اټس می ډاکټر اس اس خان. امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله وئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا د نومبر میاشت ده، د دې میاشتې د هر انسان لپاره خپل یو اهمیت وي. زما لپاره بینګ ا ډایبټالوجیسټ یعنی د شوګر ماهر ډاکټر په حیثیت دا اهمیت دی. یعنی 14 نومبر په ټوله نړۍ کې د شوګر عالمي ورځې په حیث منځلې کېږي. دا فیصله په 1991 کې انټرنیشنل ډایبټیز فیډریشن او ورلد هیلث ارګنایزیشن په شریکه کړې وه او دا ورځ د شوګر دپاره انسولین چې چا ډسکور کړي فریډریک بینټینګ د هغه د پیدایش ورځ ده. نو ځکه ورلد هیلث ارګنایزیشن او انټرنیشنل ډایبټیز فیډریشن دا فیصله وکړه چې دا ورځ به په ټوله دنیا کې د شوګر د ورځې په حیث منځلې کېږي. شوګر دا وخت د ټولې نړۍ دپاره او په خصوصي توګه پاکستان دپاره یو ډیره لوی مسله ده. پاکستان کې 4 کروڑه خلک د دې ناروغۍ ښکار دي. 1 کروڑ خلک شوګر طرف ته روان دي یعنی پری ډایبټکس دي او 1 کروڑ خلکو ته دا ناروغي شته خو هغوی ته پته نشته یعنی ان ډایګنوزډ دي. پاکستان دا وخت په عالمي دنیا کې په 3 نمبر دی د شوګر د مریضانو د تعداد په لحاظ سره. شوګر یوه ویل منیجبل یعنی قابل علاج بیماری ده، خو که د شوګر مریض د یو څو خبرو خیال وساتي. په هغه خبرو کې د ټولو نه مهمه خبره په خوراک کې احتیاط کول دي. نو په خوراک کې احتیاط کول چې دي 4 سیزونو نه به د شوګر مریض چې دی هغه په هغې کې احتیاط کوي. په هغې کې د ټولو نه اول د غنمو روټۍ ده، دویم پکې وروجې دي، دریم پکې کولډ ډرینکس دي او څلورم پکې کیک بسکټ فیسټریاني یعنی بیکرۍ والا سامانونه دي. ټیک ده جي. نو اوس زمونږ خوراک چې دی د هغې غټه حصه د غنمو په روټۍ باندې مشتمل وي. نو د غنمو روټۍ اول خبره خو دا ده چې فاین اوړه به نه استعمالوي. څومره سره وړئ هغه د شوګر مریض استعمالوي. دویمه خبره دا ده چې د شوګر مریض له پکار دي چې نوڼۍ د هغه وړئ او څومره سالن چې په دغه نوڼۍ کې رانغښتی شي هغه پکې خوري. ټیک ده جي. روجې هم زموږ د ثقافت یو اهمه حصه ده او موږ په هفته کې یو ځل 2 ځله خامخا وروجې خورو. نو د شوګر مریض به سپینې وروجې بیخي نه خوري. په وروجو کې پکار ده چې څومره کیدای شي سبزیانې پکې میلاو کړي یا پکې غوښه میلاو کړي او په چمچ چې خوري نو چې په چمچ کې د وروجو دانې کمي او سبزیانې او غوښه پکې ډېره راځي. نو د شوق به پوره کېږي چې ما وروجو وخوړئ او نقصان به دله نه ورکوي. ټیک ده جي. دویمه خبره د شوګر مریضانو لپاره په ورځ کې 10 منټه ورزش کول دي. یعنی په هفته کې کم سے کم 150 منټه ورزش د ده لپاره ضروري ده. دریمه خبره په کال کې پکار ده چې د شوګر مریض خپل د ګردو سټیټس وګوري یعنی رینل فنکشن ټیسټ وکړي. په کال کې یو ځل د شوګر مریض له پکار دی چې د سترګو معاینه وکړي یعنی ریټیناپتي سکرینینګ وکړي. روزانه د شوګر مریض له پکار دی چې د خپلې خپې وګوري او د کاټن جورابې استعمال کړي، د نایلون والا ټایټ جورابې نه استعمالوي. هر کال د دې ورځې دپاره یو تیم ډیزاین کیږي او دا کال د شوګر د عالمي ورځې دپاره چې کوم تیم ډیزاین شوی دی هغه د ایکسس ټو ډایبټیز کیر. د دې مطلب دا دی چې پکار ده چې هر انسان د شوګر علاج کولی شي یعنی د هغه په وس کې وي. نو د شوګر علاج ایکسپینسیو دی، ګران دی. لږ غریبانان مریضان د شوګر علاج نشي برداشت کولی، سپیشلی چې کوم انسولین دي یا چې کوم ماډرن دوايانې په مارکیټ کې د شوګر د علاج دپاره دي هغه غریبانانو د وس نه بهر دي. نو زه به په دې موقع باندې د کیبي ګورنمنټ نه دا ریکویسټ وکړم چې د شوګر علاج د په صحت انصاف کارت کې شامل کړی شي چې د مالدارو سره سره غریب خلک هم د شوګر دپاره چې کوم ماډرن دوايانې دي کوم ښه ټیسټونه دي چې هغه کولی شي. الله پاک دې وکړي چې ټول انسانان صحتمند شي او د شوګر مریضانو نه زه دا توقع لرم چې زما په خبرو به پوره عمل وکړي. ډېره مهرباني. السلام علیکم.